السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. عزتمنو، سلیم کوکو د غلط کار لپاره دوبۍ ته چا بوتلو. راځئ مینوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نن دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، سلیم کوکو چې د ټیک ټاک یو مشهور کس دی، ځان ته یو پښتون وایي چې زما د اپلدي قوم سره تعلق دی. دې نه مخکې عزتمنو د دغه شانتې غلطه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه چې د پکې به پخپله هم په جرا باندې ویلو چې دا ویډیو زما نه ده، دا په کمپیوټر باندې سازه شوې. اوس عزتمنو په دغه شانتې پوسټونه کېږي چې سلیم کوکو چې دی نو د دوبۍ شیخ ورته اپر کړو او مینوالو هغه بوتلی دی. واته کې عزتمنو هغه بیرته کې یعنې خپله ورسره غلط کار کوي او سلیم کوکو مولا د غلط کار لپاره ورغلی دی. مینوالو اول زه دا غوښتنه کوم چې دومره د دوبۍ شی او دومره اوزګار نه ده چې دغه شانتې هلکانو ته لیفټونه ورکړي یا داسې هلکان ځان سره دوبۍ ته چکر لپاره بوځي. مینوالو دا په خپله د ده زړه کېدلو چې زه دوبۍ سیکم. مینوالو دا خپله دوبۍ ته تللی دی او چکر لپاره تللی دی، څه د غلط کار دپاره نه دی تللی. ځکه عزتمنو چې دغه شانتې پوسټونه کېږي چې سلیم کوکو هم دوبۍ ته لاړو، هلته کې شوګانې کوي او په غلط کارونه به کوي او په دغه طریقه باندې دا پیسې پیدا کوي. مینوالو خلک قسمه قسم تنقید پې کوي. مینوالو سلیم کوکو داسې غلط کار نه کوي او نه به یې وکړي، ځکه عزتمنو چې یو پښتون وایي نو چې یو کس ځان ته پښتون وایي نو پښتون هېڅکله داسې غلط کار نشي کولی. بس صرف دا که د ټیک ټاک شوقي دی او ټیک ټاک یې کوي، خلکو سره ګپې شپې لګوي. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.